چونکې دغه ورځې هغه د مدارسو د داخلو دي. په دې ورځو کې هغه اهل مدارس د هغوی یو نوی کال هغه شروع کېږي او داخلي وي. طلبا هغه مدارسو ته ځي ډېر په خوشحالۍ سره او د یو نوي ژوند هغه آغاز کوي. دغه ورځې د طلباو دپاره دا ډېر د خوشحالۍ وي، ډېر قیمتي وي. چونکې هغه په دغې مدارسو کې هغه علم حاصلوي، نو د دغه علم فضیلت چې هغه زمونږه او ستاسو په وړاندې وي، نو دغه علم طرف ته به مونږه خپل بچې هغه داخل کو، هغه به بوزو، هغه به هم د دغه سعادت نه هغه فیضیاب کو. دغه سعادت دا به زما او ستا هم په نصیب کې شي. ځکه چې کله د یو څیز فضیلت هغه مخې ته وي، نو انسان هغې طرف ته هغه رغبت کېږي، هغې طرف ته دی په اسانۍ سره هغه ځي. ځکه د ده په وړاندې د هغې څیز هغه فضیلت دی، یو عظمت دی، یو شان دی، دی هغې طرف ته هغه ډېر په اسانۍ سره هغه ځي. کم آیات چې ما ولوستلو په دغې آیات کې الله پاک په داود علیه السلام او په سلیمان علیه السلام باندې د علم هغه تذکره کوي چې دې ته ما علم ورکړی و داود علیه السلام ته او سلیمان علیه السلام ته. الله پاک فرمایي ما یو علم ورکړی. ګوره داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام دا دواړه هغه پیغمبران دي چې دې ته الله پاک بادشاهت ورکړی و، یو بادشاهي ورته ورکړې وه. لیکن کله چې الله پاک انعامات شمیرې، داسې نه وایي چې داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام هغه پیغمبران دي چې ما ورته بادشاهي ورکړې وه، بلکې الله پاک فرمایي داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام دا دواړه هغه پیغمبران دي چې ما ورته علم هغه ورکړی و. دلته د پیغمبرانو فضیلت هغه ذکر کوي په علم سره. ځکه علم یو داسې څیز دی چې په دې سره انسان هغه فضیلت ته رسیږي، په دې سره انسان هغه د فرشتو نه اوچتېږي، په دغه علم سره انسان اشرف المخلوقات ګرځېدلی دی. دغه علم یو داسې څیز دی چې د دې انسان درجې هغه انتهایي اوچتوي، تر دې چې دی د فرشتو نه هم په درجه کې هغه اوچت. فرشتو ته چې کله الله پاک حکم وکړو آدم علیہ السلام ته سجده وکړئ، آدم علیہ السلام ته سجده وکړئ، د دغه سجدې نه مخکې یو ازمیښت چې دی نو هغه شوی و، یو امتحان هغه شوی و، او هغه امتحان هغه د علم امتحان و. په هغه امتحان کې چې په فرشتو او په انسان یعنی په آدم علیہ السلام کې کم کامیاب شو، هغه ته حکم شوی و چې ده ته دې سجده وکړی شي. د هغه په باره کې دغه حکم شوی. الله پاک چې کله د آدم علیه السلام د پیدایش اراده وکړه، فرشتو ته خپله اراده چې دی نو هغه اورئ چې ما د انسان د پیدایش هغه اراده کړې ده چې زه انسان هغه پیدا کړم. فرشتې وایي ای الله ته انسان پیدا کې، دغه انسان به په ځمکه کې فساد کوي، وینه به تویی، ویسفک الدماء، وینه به تویی او فساد به هغه په ځمکه کې خور کوي. ځکه فرشتو نظر په هغې جناتو باندې و، کم چې د انسان نه مخکې به د ځمکه باندې کم جنات آباد وو، هغه جناتو به د ځمکه کې فساد خور کړی و. الله پاک فرشتې راولېږلې دپاره د جهاد چې د دغې جناتو سره جهاد وکړي، د مخ د ځمکې نه ختم کړي. کله چې هغه جنات ختم شو، الله پاک د انسان د پیدایش اراده وکړه. نو د فرشتو په ذهن کې دغه خبره پرته وه چې د جناتو په شان به دا انسان هم فساد کوي، یو بل به وجني. د فرشتو هغه خبره وکړه چې ای الله ته خو انسان پیدا کې، خو دغه انسان دی به په ځمکه کې وینې تویوي، د یو بل فساد به کوي. نو الله پاک ورته فرمایي زه په هغې څه پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ. ما ته علم شته دی چې دغه انسان ټیک ته بعضې به داسې وي هغه به د یو بل وینې تویوي،
بعضی به فساد کوي لیکن په دغه انسانانو کې به داسې وي چې هغه به زما مقرب نږدې انسانان وي هغوی ته به زه به تاسو باندې فضیلت ورکم حتی تر دې چې تاسو به ورته سجده چې دی نو هغه کوئ او بیا په طور د امتحان فرشتو ته ښودلو دپاره الله پاک یو امتحان په دې باندې هغه راوست څه څیزونه و نومونه و بعضې مفسرین یو نوم ذکر کوي بعضې بل نوم ذکر کوي به هر حال د دنیا کې څه کم سامانونه وغیره څه دي د دې څه نومونه دغه نومونه الله پاک فرشتو ته هم وښودل انسان آدم علیه السلام ته یې وښودل چې د دې څیز دا نوم دی د دې دا نوم دی د دې دا نوم دی لوښي لرګي وغیره څومره اوس دواړو ته دا وښودلی شول د دې نه بعد آدم علیه السلام ته الله پاک فرمایل چې ته دغه نومونه هغه اوس واوره او فرشتو ته یې هم وایي چې دغه نومونه تاسو هم واوروئ نو فرشتو وایي چې زمونږ نه خو هغه هېر شوي دي مونږ ته خو نه دي یاد آدم علیه السلام هغه نومونه هغه هر څه ټول چې دی نو هغه واورول په دغه امتحان کې آدم علیه السلام ته هغه سرخرویي حاصل شو په فرشتو باندې هغه فوقیت حاصل شو یو علم هغه ته ورکړی شوی و چې د هغې نومونه څیزونو نومونه هغه ته هغه زده کړی شو هغه یاد شو هغه یې واورول د دغه علم د وجې نه آدم علیه السلام ته الله پاک دومره فضیلت ورکو چې فرشتو ته یې حکم وکړو تاسو سجده وکړئ وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم کله چې مونږ فرشتو ته ووایې آدم علیه السلام ته سجده وکړئ نو فرشتو سجده وکړئ ابلیس هغه سجده ونه کړه ابا واستكبر وكان من الكافرين انکار یې وکړو تکبر یې وکړو زه خو سجده نه کړم دلته آدم علیه السلام ته فضیلت ورکړی شو په علم سره د داود علیه السلام د سلیمان علیه السلام فضیلت ذکر کوي الله پاک د علم په وجه باندې علم یو داسې څیز دی نبی علیه السلام فرمایي د عالم خوب د عابد د عبادت نه هغه غوره دی یو عبادت گزار دی هغه ثابت شپه عبادت کوي نبی علیه السلام فرمایي عالم دی هغه خوب وکړو د شپې د دغه عالم دا خوب د دغه عبادت گزار د دغه نوافلو د عبادت نه هغه غوره دی نبی علیه السلام فرمایي د یو عالم گمراه کول په شیطان باندې د زرو عابدانو نه گمراه کولو نه ګران دي دی به زر کسان عبادت گزار هغه گمراه کی خو یو عالم هغه نشي گمراه کولی علم نبی علیہ السلام فرمائی طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة د علم طلب کول په هر مسلمان نارینا زنانه باندې فرض دی فرض څومره علم فرض دی علما لیکي دومره علم هغه فرض دی چې دی به د حال امر وپېژني په دې وخت کې دته کم یو حکم د الله پاک د طرف نه متوجه دی چې دته د هغې علم وي خلک مونځ کوي دته خو کم از کم د دې مانځه د احکاماتو علم وي که نه روجه راله دی روجه نیسي دته خو د دې روجې د احکاماتو علم وي که نه حج له ځې دته خو د حج د احکاماتو علم وی یو حکم هغه دته متوجه دی د هغې احکامات پیژندل په ده باندې فرض دي د دې نه اخوا تفصیلي علم حاصلول کم چې د علما 8 کاله کې 10 کاله کې هغه حاصلوي دا بیا چې دی نه هغه مستحب دی چې خامخا په یو علاقه کې څوک داسې وي چې هغه دغه تفصیلي علم هغه حاصل کړي د دغه تفصیلي علم دپاره علماو ځای په ځای باندې د مدارسو هغه انعقاد کړی دی نه د مال و دولت لالچ شته دی نه د عهدې لالچ شته دی نه د شهرت لالچ شته دی صرف یو لالچ دی چې ما چې کوم څیز زده کړی دی دغه زه مخې ته چې دی نو هغه امت ته هغه ورسو صرف دغه یو لالچ دی چې مخې ته یې هغه ورسوم او د نبی علیه السلام په دې فرمان باندې عمل وکم چې نبی علیه السلام فرمایي علم زده کوي بل دی چې دی نو هغه وښیي په دې باندې هغه عمل وکړه نو علماو ځای په ځای د دغه تفصیلي علم چې په یو علاقه کې څوک نه وي په هغې علاقه کې خامخا یو کس ضروري دی د هغه لپاره فرض دی چې هغه علم حاصل کړي
کسه کسان وي د نورو دپاره سنت مستحب طریقه ده چې هغه حاصل کړي او د قیامت ورځ به وي هر سړی هغه به په خپلو خولو کې هغه ډوب هر سړي سره به د خپل اعمالو هغه فکر وي چې نن به هغه زما څه کېږي یوم یفر المرء من اخیه دا هغه ورځ ده چې یو سړی به د خپل رور نه تښتي چې نن ما نه چېرته نیکي ونه غواړي د خپل پلار نه به تښتي چېرته نیکي رانه ونه غواړي د خپل مور نه به تښتي چېرته نیکي ونه غواړي هغه قبیله هغه خاندان چې د په دنیا کې به هغې فخر کوو زما د پلانکي خاندان د قبیلې سره تعلق دی زمونږ خلک دومره ډېر دي هغه خلک په د ده نه تښتي د قیامت په ورځ هېڅوک په ده له لاس نه ورکوي هر سړی به د خپل بل خپلوانو نه د مور و پلار نه حتی تر دې آیات کې راځي یو سړی به د خپل بیبي نه هغه هم تښتي د هغوی نه به تښتي چېرته نیکي ونه غواړي خو لیکن دغه ورځ به وي عالم ته به حکم وشي په دغه ورځ به عالم ته حکم وشي تر هغې پورې به جنت ته نه ځې تر څو چې تا د نورو خلکو سفارش نه کړی د نورو خلکو سفارش وکړه هغه د ځان سره جنت ته بوځه الو جنت ته لاړ شه نو دغه عالم دی به تر هغې پورې په خپله جنت ته نه ځې تر څو چې خپل خپلوان د ځان سره جنت ته نه بولي هغه خپل خپلوان چې په هغوی باندې جهنم واجب شوی دی لازم شوی دی حافظ خو مونږ اورېدلي 10 کسان به بوځي علما لیکي عالم به الله پاک ودرئ په دغه مجمع کې چې څومره هغه خوښ وي هغه ټول چې دی نه هغه بوځه جنت ته د ځان سره چې کم از کم په کور کې په خاندان کې یو عالم چې دی نه هغه تیار کو سبا له زما سفارش کوي سبا له خو به مونږ د یو بل نه تښتو د نیکۍ ورکولو نه به تښتو خو دغه عالم دی دی به زما سفارش کوي سبا له خو زما سفارش وکړي په کور کې ډېر هغه ځوانان وي څوک یو طرف ته څوک ډاکټر جوړ شو څوک انجینیر جوړ شو څوک یو عهدې ته لاړ څوک بلې ته لاړو یو بچی خو هغه دې ته وباسو چې د علم زده کړي د خپله زندګي هغه هم ښایسته شي د دنیا دا ژوند هغه هم ښایسته شي د آخرت ژوند هم ښایسته شي زما ژوند چې دی نه هغه هم ښایسته کړي حافظ د به د قیامت په ورځ د مور و پلار هغه ودرولی شي یو لویه مجمع به لګي څومره مجمع به د آدم علیه السلام نه واخله تر د آخري انسانه پورې دا یو لویه مجمع به لګېدلې په دغې مجمع کې به څه کسانو ته جوړې اغوستولی کېږي څه کسانو ته به تاجونه به سورولی کېږي حافظ دی په هغې کې خو لیکن د ده مور و پلار دی هغوی ته به آواز وکړی شي پلانکې هغه دې راپاسي د ده زوی هغه قرآن مجید هغه یاد کړی و د ده بچي قرآن مجید یاد کړی و د هغې په بدل کې ده ته به یو تاج په سر کړی شي یو جوړه به ورته واغوستولی شي د هغې جوړې او د تاج هغه رڼایي به د نور د رڼایي نه تیزه وي خو لیکن الله پاک په انسانانو ته هلته دومره طاقت ورکړي چې هغه به برداشت کولی شي نن خو نشي برداشت کولی دا نور رانږدې شي د دې رڼا څوک نشي برداشت کولی هلته به الله پاک یو طاقت انسان ته ورکړي چې هغه به برداشت کولی شي هغې به دا ګرمایش هم نه خو دومره رڼا به د هغې انتهایي تیزه دا به د هغه اعزاز وي دغه اعزاز دا به څنګه حاصلېږي چې په دنیا کې لږ محنت وکړي که په خپله یو علم نه دی حاصل کړی په خپله یو حفظ نه دی کړی خپل اولاد هغه مدارسو ته راولي هغه مدارسو کې به حفظ هغه وکړو په هغې مدارسو کې به هغوی باندې علم هغه زده کړو سبا له به په قبر کې مونږ پراته یو دغه بچی دی د علم حاصل کړی دی د ده د علم چې څومره نیکۍ دي د څومره نیک اعمال کوي ما او تا ته به بدله را رسېږي بیا دغه عالم دی دی خو په قلاره نه کښېني دی به بل ته چې دی نه هغه علم ښیي دغه بچي بل ته علم وښودلو د ده چې دی نه هغه په سونو په زرګونو شاګردان دي هغه چې څومره عمل کوي هغه به هم ما او تا ته بدله را رسېږي بیا د هغوی څومره شاګردان دي د هغوی د نیک اعمالو ثواب په ما او تا ته هغه را رسي بیا د هغوی څومره شاګردان دي تر د قیامته پورې دا نه ختمېدونکې سلسله ده په دنیا کې یو سړی وایي زه نیک اعمال کوم
زه چې دی نو هغه قرآن مجیدونه هغه چې دی نو هغه جومات ته هغه هدیه کوم زه په لاره کې هغه یو کوهی وباسم خلک به د هغې نه اوبه اغس کې زه یو مسجد جوړوم خلک به په هغې کې منځونه کوي لیکن دا تر هغې پورې دی کمې پورې چې دغه څیزونه آباد وي کله چې دغه ختم شو ثواب ختم شو لیکن علم یو داسې ثواب دی دا نه ختمېدونکی ثواب دی په خپل علم زده شو د ده مور پلار ته هغه ثواب میلاویږي د ده شاګردان دي د هغوی ثواب ورته هم میلاویږي د هغوی شاګردان دي د هغوی ثواب ورته هم میلاویږي تر قیامته پورې د شاګردانو څومره سلسله هغه روانه ده انسان به په قبر کې پروت وي دته به د دغه شاګردانو ثواب چې دی نه هغه میلاویږي دا څومره لویه چې دی نه هغه ذخیره مونږ ځان له دا څومره لویه ذخیره ده د قیامته پورې نه ختمېدونکې هغه سلسله ده چې دغه سلسله کې هغه مونږ حصه واخلو علما هغه علم کوي په خپله بل ته یې زده کوي خو لیکن پیدا به کله وي چې ما او تا پکې حصه واخلو پیدا به هله وي چې په دغې قافله کې ما او تا شامل شو دا به زما ستا دپاره د آخرت هغه ذخیره وي چې مونږ پکې شامل شو مدارس خالي نه پاتې کېږي مدارسو ته به څه نه څوک راځي د الله پاک د در ملنګان به راځي هغه به علم حاصلوي خالي نه پاتې کېږي خو چې ما او تا پکې خپله حصه وکړو ما او تا پکې خپله حصه وکړو سبا له زما او ستا سپارش کوي سبا له زما او ستا دا نه ختمېدونکې هغه سلسله هغه جاري وي اوس د مدارسو دا داخلي شروع دي ستاسو په دې مسجد کې دلته هم هغه یو مدرسه مونږ شروع کړې وه چې نن په هغې کې داخلي شروع دی د 3مې درجې پورې علم 8 درجې دي 8 کاله اوله درجه دویمه درجه درېیمه درجه دا سلسله چې دی نو دلته کې هغه ورسېږي نو اوله درجه دغه داخلي هغه شروع دي چې مونږ هغه خپل هغه بچي ټیک ته سکول ته لاړ شي سهار هغه دنیاوي څومره چې دی نه هغه ذرایع دي هغه حاصلوي مونږ د هغې دپاره هغه یو متبادل هغه نظام جوړ کړی دی مدارسو والا هغه څوک مایوسه نه پاتې کوي چې هلکه ستا سهار کې مصروفیات دي ماسپښین کې هغه علم حاصل کړي مدارس هغه ماسپښین کې هغه هم بس آباد شوي دي نو د ماسپښین نه بعد په دغه وخت کې طالب علم د سکول نه راشي د ده نور هېڅ هغه سکار نه وي ماسپښین دي د علم هغه حاصل دغه وخت تېرېږي دا 3 کاله په یو ساعت کې تېر شو دغه علم دا درجې هغه داسې ورسېدی دغه کال به هغه هم تېر شي دغه 8 کاله به هم تېر شي دغه علم به حاصل شي چې موږ خپل اولاد هغه له ترغیب ورکړو کم از کم یو بچی هغه موږ دغه مدرسې ته هغه داخل کو هغه علم حاصل کړي دا به سبا او زما ستا هغه ذخیره وي نو د ماسپښین نه بعد چې دی نو هغه د هغوی دپاره مونږ یو ترتیب جوړ کړی دی چې سکول هغه هم نه خرابېږي مدرسه هغه هم علم حاصل کړي الله پاک دې مونږ ته توفیق راکړي چې مونږ کم از کم د خپل کور نه یو بچی چې دی نو هغه مدرسې ته هغه ولېږو الله پاک دې د هغوی